بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول ملګری به زمونږ ښه صحتمند وي. ګرانو دوستانو، د وخت د تاسو ته خپل چینل ابو حسان اپیشل نه مخاطب یم. تاسو ته معلومه ده چې په موجوده دور کې په سوشل میډیا باندې مختلف قسم خلک دا راوچت شوي دي. هر سړی کوشش دا کوي چې زه مخ په وړاندې لاړ شم، زه مشهور شم. بیا که تاسو لیدلی مې نو ډېر خلک داسې چې هغه د دین خلاف خبرې نشر کوي د مختلفو چینلونو د مختلفو پیجونو نه. عزتمنو، زما هم داسې اراده ده چې انشاءالله په دې چینل باندې تاسو ته احادیث نبویه دا مونږ نشر کوو. خو عموما داسې وي چې مونږ خو پښتانه یو، خو لیکن زیات طور زمونږ پښتانه چې هغه په اردو پوهیږي، خو کوم چې اردو والی نو هغه خلک په پښتو نه پوهیږي. نو مونږ کوشش دا وي چې انشاءالله ویډیو دا به مونږ په اردو کې جوړو، د دې د وجې نه چې ټولو ملګرو ته فایده کیږي. نو په دې کې هر یو کس دا د خپل وس مطابق دا چې زمونږ سره کوشش وکړي چې کوم ویډیو مونږ نشر کوو چې هغه کم از کم تاسو ګورئ. د دې په وجه دا هم یو صدقه ده، ځکه چې دې چینل په وجه مونږ ته به څه ناڅه مدن میلاویږي چې کله زمونږ ټارګټ دا پوره شي او زمونږ ملګري دا زمونږ ویډیوګانې ګوري، نو څه ناڅه فایده دا به مونږ ته میلاویږي، دنیوي هم او دیني. خو بېشکه چې مونږ ته به میلاویږي ځکه زمونږ نیت د الله تعالی رضا وي. تاسو ملګرو ته گزارش دی چې تاسو زمونږ سره پوره هیلپ وکړئ. او مونږ داسې نه چې ګینې د ځانه به حدیث جوړو، بلکې تاسو به د مستندو کتابونو نه مونږ ښکلي ښکلي حدیث خو ټول ښکلي دي، ښایسته دي، خو لیکن مونږ به هغه چې د موقع مناسبت سره د فرایضو باره کې د واجباتو باره کې نو دغه مونږ استاسو سره دا نشر کوو، شیر کوو به در سره. موجوده دور کې مختلفې فتنې دي، قادیانیت دی، رافضیت دی. انشاءالله دغه حوالی سره به هم تاسو د ښکلي ښکلي بیانات، ښکلي ښکلي خبرې دا نشر کیږي. موږ به خپله هم کوشش کوو. زه خپله دارالعلوم شیرګل دور حدیث طالب العلم یم او دغه رنګې نور به هم د مختلفو علما کرامو نه موږ تاسو ته ښکلي ښکلي بیانات دا راوړو، تاسو ته به نشر کوو. نو ستاسو په خدمت کې به زمونږ گزارش دا وي چې تاسو زموږ ویډیو ګورئ، چې درنه کېدای شي شیر کوئ. که شیر کولی نه شي نو کم از کم چې زموږ دا ویډیو تاسو ګورئ او دغه رنګ موږ له سپورټ دی چې تاسو چې زموږ چینل لا سبسکرایب کړئ، نو دا به ستاسو ډېره لویه مهرباني. موجوده دور کې به تاسو ته معلومه وي چې کوم یو سړی زیاتې کنجرې خبرې کوي، کنځلې کوي، کمې ښځې ځان بربنډوي، ځان لغړوي، نو د هغې فالور سبسکرایبرز هر څه زیات دي، اگر چې سراسر د دین خلاف ورزي کوي. او موږ تاسو مسلمانان هغه خلک دا مخکې کوو، هغه مشورو، او کوم خلک چې د دین او دعوت محنت کوي، څه خبره اسلامي نشر کوي، نو موږ تاسو دا لیوني دي. خپلو پښتنو ته موږ دا لیوني دا په څه پوهېږي؟ مړه دیو ته ګوره، سوشل میډیا ته ګوره، چینلو ته ګوره، پیجونو ته ګوره. دا زموږ ستاسو لویه غلط فهمي ده. نو څومره چې درنه کېدای شي ملګرو، نو خپل علما، دغه رنګې خپل حفاظ، خپل هغه خلک چې کوم د دین مکمل تابعداري کوي، د دین په احکامو چلیږي، هغې له سپورټ ورکوي، هغې مخکې کوي، نو انشاءالله دا کامیابي د هغې دا سپورټ دا به تاسو د دنیا کې هم فایده وي، آخرت کې به هم فایده وي. دنیا کې به فایده دا وي چې هسې هم تاسو په دنیا کې چې ژوند تېروئ نو د اسلام موافق به څه نه څه ځان دا جوړوئ. نو څه ډېرې طریقې به داسې چې مونږ تاسو کې به نه وي، ابه واورو مونږ کې به راشي. آخرت فایده دا ده چې موبایل در سره لاس کې وي، نو د دنیا مفاد و خبرو پسې به قسمه قسمه ګرځي، یو څه به ګوري، بل څه به ګوري. خو که چېرته کې تا یو اسلامي ویډیو وکته، تا یو اصلاحي ویډیو وکته، نو په دغه وخت کې ته د هغه غلطو خلکو د هغه غلط محفل نه دا بچ شي، نو دا ستا لپاره لویه فایده ده او لویه سرمایه ده. نو ملګرو، امید لرم چې زما خبرې به تاسو په غور سره اورېدلي.
ان شاء الله بیا به موږ تاسو سره مخاطب کیږو، خبرې به کیږي. دومره اوسه پورې بس دی. د الله په امان.